محمود غزنوی رحمت الله علیه د دې یو وزیرو او د هغه نوم محمدو لقب تاج الدین چې کله د محمود غزنوی رحمت الله علیه به ورته آواز کو نو د محمد په نوم به ورته آواز کو یو ځل خلاف معمول د تاج الدین په نوم یې ورته آواز وکړو نو دا وزیر وی جوړ بادشاه زمانه ناراضه دی خفه دی چې نور کله ماته د محمد په نوم باندې آواز کوي او نن د تاج الدین په نوم ماته آواز وکړو وی معلومیږي بادشاه زمانه ناراضه دی افسرده خاطر دی کبی دی خاطر دی لال کور کې گوشه نشین شو د بادشاه دربار ته نه راته بادشاه تپوس کی چې تاج الدین په نظر نه راځي چا ورته وی اهو کور کې گوشه نشین دی چې یاره زه بادشاه زمانه ناراضه دی تاسو راوغواړئ زه خو ترې ناراضه نه یم چې روی غوسته ورته وی ته ولې کور کې گوشه نشینی وی صاحب ته زمانه ناراضه بادشاه ورته منانم کې من میدانم زه خو خپل ځان په خپله پیژنم زه خو تا نه ناراضه نه یم ته په څه دلیل باندې وی ویجي زما دلیل دا دی چې نور کله ته ماته آواز د محمد په نوم باندې کې اگر وستا ماته آواز د تاج الدین په نوم باندې وکړه بادشاه ورته وی د الله بنده زه تا نه ناراضه نه یم خو چې زه کله تا ته د محمد په نوم باندې آواز کوم زما اودس وي چرته په ټول عمر کې ما د محمد لفظ بې اودسه نه دی اخیستی په ټول عمر کې ما د محمد لفظ حالانکې دا څه نه فرض دی نه واجب دی نه څه سنت دی خدا اسی یو جدا ادب دی هزار بار بشم دهن به مشک گلاب هنوز نان تو گفتن بې ادبی کو زه زر ځله دا خپله ژبه په مشکو عنبر ووینځم بیا هم ستا نوم ماته دا په دې خپله ژبه باندې